نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صدق الله العظيم قرآن الكريم ابتدائي بحثنو کی تاسو مختصر تذکرہ د ضروری او آسان فهم مسائلو وړاندې کړل. اوس براشو د قرآن کریم نه بعد د علم تفسیر موضوع ده. تفسیر په لغت کې کلا وهلو ته ویل شي او په اصطلاح کې تفسیر علامہ زرقانی رحمت اللہ علیہ فرمائی والتفسیر فی الاصطلاح علم یبحث فیہ عن القرآن من حيث دلالته على مراد الله تعالى بقدر الطاقة البشرية. علم التفسیر دا یو داسې علم دی چې په دې کې بحث کولی شي د قرآن کریم نه په داسې شان سره چې دا دلالت کوي د الله رب العالمین په مراد باندې په اندازه د طاقت بشري باندې. دا تفسیر دا تعریف شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ بخبل کتاب الفوز الکبیر کی ہوکر چپا علم تفسیر کے بعد قرآن کریم نا بحث کی چی دیکھ دا اللہ سب مراد دے حقب بیان ولیش دے انسان چا سمر طاقت کی آغی مطابق بدینا بحث کی. موضوع علم تفسیر علامہ شمس الحق افغانی رحمت اللہ علیہ فرمائی دا علم تفسیر موضوع کلام اللہ دی دا اللہ خبری او دا علم التفسیر غرض او مقصد دا اللہ رب العالمین مراد پی جندل پاغیبا نخبل عقیدہ او عمل برابر. تفسیر علم تدید بارکی چی انسان دا مپیجنی چی دا اللہ متصحو کرو تاغیق بل عقیدہ اور عمل برابر کی کامیابی ددوار جہاد دا ورسی. دا علم التفسیر موضوع تعریف موضوع او غرض. اس پدی کتابوں کی دو الفاظ راضی یو لفظ دا تفسیر راضی او یو لفظ دا تعویل راضی. تفسیر او تعویل کی فرق شتا او کنشتا. بعضی علماء فرمائی پر تفسیر او تعویل کی فرق نشتا لیکن علامہ شمس الحق افغانی رحمت اللہ علیہ فرمائی کہ پر تفسیر او تعویل کی فرق شتا. شیخ سلیم اللہ خان سے رحمت اللہ علیہ حکم تفسیر اور تعویل پر منس کی فرق ذکر کی. اگرچہ بعض علماء یعنی متقدمین علماء در تفسیر اور تعویل فرق نہ کئی متاخرین علماء ابھی فرق کی و فرقون سے یو فرق اللہ شیخ سلیم اللہ خان صاحب رحمت اللہ علیہ دا کړی چې د تفسیر تعلق د نقل سره او د تعویل تعلق د عقل سره. دیم فرق دا دی تفسیر د لفظ هغه معنی بیانول چې د دغه لفظ نور معنی دي دې ته ویل شي تفسیر. او تعویل د لفظ ډېر معنی وي یو معنی دي د
د سوجوهات په بنا راخیستل دې ته ویل شي تعبیر معنی دې یو تراوه دریم فرق دا کې تفسیر د لفظ داسې وضاحت کول چې هغه یقیني وي او تعویل د قران کریم د الفاظو داسې وضاحت کول چې هغه یقیني نه وي څلورم فرق دا کې تفسیر د قران کریم داسې مفهوم بیانول چې هغه د الفاظ وضاحت او تعویل د قران کریم د مفهوم د وضاحت نه بعد چې کومه نتیجه روزي هغه ته تعویل دا څلور فرقونه هم علماء کړي لکه یو فرق علامه شمس الحق افغانی رحمت الله علیه کړي دي په حوالات ابو منصور ماتوریدی رحمت الله علیه سره چې تفسیر د قران کریم داسې وضاحت او معنا متعین کول چې هغه قطعي او یقیني او تعویل د الفاظ ډېر معنی وي او داغي کې یو خاص معنا بغیر یقین سنت سره متعین کول دي تبین شي تعویل او بیا علامه شمس الحق افغانی رحمت الله علیه ترجیح دې ته ورکړې ده چې په تفسیر او تعویل کې فرق شته اوس په تفسیر کې د سره قران کریم کې د یو لفظ تفسیر کې نو د سره به مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع صاحب رحمت الله علیه فرمایي د ټول اول د قران کریم د یو آیت تفسیر په بل آیت سره چپو کې داله اولا دې تویل شي تفسیر القرآن بالقرآن د قران وضاحت کوي د یو آیت په بل آیت سره دا ډېر اولا ویم قسم تفسیر د قران کریم بکیږي په حدیث د پیغمبر علیه السلام سره قران کریم الفاظ دي د دې تفسیر تکي د پیغمبر احادیث په تفسیر کې او تشریح کې بیان دا دیمه مرتبه دریمه مرتبه د قران کریم تفسیر کې په اقوال د صحابه سره قران تفسیر او وضاحت کې تشریح کې او د صحابه په خبرو سره چې صحابه یې کوم مقصد بیان کړی دي او څنګه وضاحت تقریر کړي هغه بیان او څلورم د قران کریم تفسیر بیان کې د تابعین په اقوال سره چې کوم د صحابه او شاګردان دي لکه قران کې د قران تفسیر خپل نشتا حدیث کې وګوره حدیث کې نشتا قول د صحابي کې وګوره د صحابي نه د ثابت تابعین وګوره چې تابعین د قران آیاتونو څنګه تشریح او تفسیر کړي او کدی کې نو په پنځمه مرتبه کې د لغت عربی په حواله سره تفسیر چې دا لفظ دی د قران په لغت عربی کې د دې څه مقصد او څه وضاحت او کچر د پنځم کې نو بیا وښ پکې به وګورم په تدبر او استنباط سره په خپل علم سره چې الله پاک چا تدبر علم ورکړي چې هغه د قران کریم د تفسیر په خپل علم سره یو خو وضاحت کوي یو قسم پکې بلې شپږم کوم نمبر تفسیر بالرای په خپل خیالات سره تفسیر کوي ناغه به ان شاء الله مستقل وایي زندګي کې د تفسیر شته خو بهتر تفسیر اول د قران په قران سره د قران کریم تفسیر په حدیث سره د قران تفسیر په حدیث کې نوي دا غیر بعد په قول د صحابي سره او په قول د صحابي سره ني په قول د تابعي سره او په دې سره ني په خپل تدبر استنباط او اجتهاد سره او په لغت عربي سره او چې هغه سره ني په تدبر او استنباط سره دا شو د قران کریم تفسیر بددي په حواله سره کیږي د خپل خیالات او سوچونو حواله
هغه سره به نکی نور مزید به ان شاء الله بیا وایو الله رب العالمین تاسو ته د قران کریم په سره د عمل نصیب واخر دعوانا الحمد لله